الله صلی الله علیه و آله وسلم یو کرت په مسجد نبوي کې ناستو او دا آیاتونه الله نازل کړي چې تبت یدا ابي لهب وتب او دا صورت نازل شوی چې آخر کې ذکر دی ومراتو حماله الحطب ابو لهب هم هلاک شو دا هغه بیبي خزا چې د خشاک بارون کې وا هغه هم هلاک شوله کله چې دا آیاتونه هغه د امرات و ابي لهب واورید نبی صلی الله علیه و وسلم پسې رااله نبی صلی الله علیه و وسلم مسجد نبوي کې ناستو ابو بکر رضی الله عنه هم ورسره هغه رااله ابو بکر رضی الله عنه دی نبی صلی الله علیه و وسلم ته ویل اې د الله رسوله ته یو طرف ته شه دا زنانه بد زبانه ده نو تا ته به هغه خبرې چې تکلیف د ترسي هغه به توانه وري هغه خبرې چې تا ته به تکلیف رسي او دا به درته کوي نو هغه خبرې به توانه وري طرف ته تشه نبی صلی الله علیه و وسلم ابو بکر ته فرمایل دا ما نشي لیدلی الله به زما او د دې په منځ کې یو حایل وګرځي یو پرده وګرځي هغه راله ابو بکر ته ویل ان صاحبک حاجانی ویل ستا هغه ملګري زما بد ویلی دي زما حج یې کړی ده رسول الله صلی الله علیه و وسلم نو حج وبه عربو دې ته ویله چې په اشعارو کې به د یو چا ذم بیانولو یو چا قبح به بیانوله په اشعارو کې نو دې ته به حج وویله نو ابوبکر رضی الله عنه ویل لا داسې نه ده ورب الکعبه د کعبې په رب مې دې قسمي ما ينطق بالشعر محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم خو شعرونه نه و چې ستا حج وکړي او به ویل دا محمد نه دی صلی الله علیه و سلم ویل دا مذمم دی محمد معنا هغه انسان چې داغه صفت ویلې شوی تعریف کړي شوی نو هغه ویل بدبخت ویل دا محمد نه دی صلی الله علیه و سلم دا مذمم دی مذمم هغه انسان ته وی چې بده ویلې شوی او ول د دین منګه انکار کړي دی او د ذات سره او د محمد صلی الله علیه و سلم سره موږ بغض کړي دی او امره عصینا او د چې کوم حکم دی نو د هغې مونږ نافرمانی کړې ده او دینه قلینا او د دین سره مونږ بغض کړی دی نبی صلی الله علیه و سلم یې نه لیده کله چې واپس شوله کله چې خره متوجه شوله د نبی علیه السلام ته نو ابوبکر د نبی علیه السلام ته ویل زه یریږم هسې نه چې تا وویني ابوبکر چې کله دا ویل چې انی اخافو اې د الله رسول زه یریږم چې تا به وویني نبی علیه السلام ته دا آیت لوسته واذا قرأت القرآن جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرة حجابا مستورا کله چې ته قرآن لولې نو ستا په منځ کې او د هغه خلکو په منځ کې چې په آخرت ایمان نه لري موږ به یو پرده وګرځو یو حجاب به وګرځو ابوبکر رضی الله عنه ته ویل دا ما نشي لیدلی کله چې واپس شوله نو وی ته فرمایل ابوبکر ته ویل همیشه وا یو فرشته وا چې کله دې دا خبرې کولې نو زما او د هغې په منځ کې هغه حایل وه او زه د هغې نه پټولم